ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې په تنګي تحصیل کې ضمني انتخابات دي، یعنی د میر د تحصیل ناظم اعلی انتخابات کیږي. د بده مرغه باران دی، د باران په وجه باندې د ووټرانو هغه شانتې رش نشته دی. بل دې وخت کې موږ په تنګي کې ولاړ یو، اوبو چې کوم دی تنګي راګیر کړی دی چې څنګه نوم تنګي دی، نو دغه شانتې لارې کوڅې هم تنګي دي او چې کومې اوبه دي نو هغه په دوکانونو په اوبو ورغلي. همدغه ناظمین چغې چورې وخي چې موږ به ام سی ایریا ده دا به کو دا به کو، خو نن د الیکشن په دې ورځ ورته ور یادو چې هر تحصیل ناظم پاس شو نو ډومبې دی تنګي ده د دې کوڅو غمو کې. خو د تنګي خلک هم د چا نه تپوس نه کوي، نو د هغې په وجه باندې دغه حال دی. خو زه به په پولیس باندې خبرې کوم چې نن د 400 پولیس چې کوم دی په تنګي کې کوم د سکیورټي انتظامات شوي دي، هېڅ قسمه اف سی نشته، هېڅ قسمه آرمي نشته دی، صرف پولیس چې کوم دی نو ځای په ځای تعینات کړي شوي دي او ډېر زبردست انتظام، پوره انتظام روان دی. نو اس پی انویسټیګیشن احسان شاه صاحب چې کوم دی د سهار نه په دغه نگراني کوي او د هغوی سره به څو خبرې اترې کوو چې څونه ټیمونه جوړ شوي دي، څونه پولیس تعینات شوي. ډېره زیاته مننه کوم چې د وخت راکولو څه انتظامات روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني علي خان شرپو څنګه چې پرون تاسو ته مونږ ویلي وو، پرون ورځ نه زمونږ چونکې د جمعې نه زمونږ یو قسم د الیکشن هغه هلې ځلې شروع شوي دي. د هغې وجه دا چې پرون سهار نه چې زمونږ کوم مطلب میټیریل هغه ډسټریبیوشن و، هغه سکولونو ته رسولو، بیا سټاف رسولو، بیا دغه نو زمونږ تقریبا مونږ سره دا الیکشن چې کوم دی نو دا د تنګي سرکل کې دی، بلکې دا د تانو په لحاظ سره زمونږ په څلورو تانو باندې دی. دې کې څه پولینګ سټیشن چې دي نو هغه په ترناب کې دي چې راځي، خو هغه مطلب دا چې د 400 په سرکل کې خو چونکې د دې الیکشن حوالې سره هغه مطلب دا چې په دې کې شامل دي د چینی او د خوا چې کوم مرزو سره اټیچ دي. د مرزو په تانې په حدودو کې دي او د دوه مندنې او تنګې چې دي نو دا دي. دې حوالې سره مونږ چې کوم سکیورټي پلان جوړ کړی دی نو په دې کې تقریبا 1500 کسان په دې باندې ډپلایډ دي او په دې کې تقریبا لس ډي سي پیز دي چې هغې ته خپل سیکټر حواله شوي دي او هغې ته لکه سپیسیفیک او د هغې یو خپل جورسډکشن هغې ته حواله دی او په هغې کې هغې پولینګ سټیشن هغې سوپروایز کوي. هغې لاندې بیا ایس ایچ اوز دي، انسپکټران صاحبان دي او دغسې نور هغې سره مین پاورز دی. د هغې بره بیا زه مطلب دا دی چې دا کومه او اوورال انچارج چې کوم دی نو هغه زموږ ډي پي او صاحب دی. د بهر نه پولیس راو دې کې مونږ ته بهر نه پولیس راغلی دی، زمونږ ته د نوخار صوابینا او د پېښور نه راغلی دی. زمونږ تقریبا 100-200 کسان مونږ ته بهر نه راغلی دي او افیسر زیاتر زمونږ مطلب دا چې خپل ډسټرک والا دي او د ځوانان چې دي نو زیاتر مونږ ته بهر نه راغلی دي. دغسې مونږ چې کوم نور زمونږ کوم ریسورسز دي هغه هم ټول مونږ مطلب دا چې کمیونیکیشن کې کوم زمونږ دی واکي ټاکي هغه ټول باندې ډسټریبیوټ دي او موبایل زمونږ په دې کې مطلب دا چې هغې ته خپل سیکټر حواله شوي دي، افسران پې ډپلایډ دي. د هغې نه علاوه مونږ مطلب دا چې تھرو اوټ ډسټرکټ کې چونکې دا یو ډېره حساس ورځ ده نو د هغې حوالې سره مونږ پراپر ناکهبندۍ کړي دي. کوم چې زمونږ مین او برانچ روټس دي په هغې باندې خپل ډپلایمنټ دی. خو الحمدلله ټرن آوټ خو لکه کم دی، د کاسټ چې کم دی ډېر کم کاسټ کېږي. د هغې وجه ده چې باران وجه ده او بل دا دی چې د پولیس حوالې سره بالکل هر یو څیز بالکل برابر دی او رو خلک را روان دي. بل باران الحمدلله رو ودرېږي نو مونږ به اوس د دې نه بعد داسې دی چې د 1-2 بجو نه بعد به لږ شان رش شروع کېږي. خو باران نو بیا همدا نو دا چې تاسو ته پته ده چې د اوټ خو خپل یو پرسنټیج دی چې د هغې نه کم کاسټ شي نو بیا هغه کم فارمیلیټیز چې دي هغه نه پوره کېږي. نو کم از کم چې مینیمم دغه دی هغې پورې خو به اوټ کاسټ کېږي، خامخا به کاسټ کېږي. خو یو خو د اتوار ورځ ده تاسو ته پته چې خلک خو په ارام باندې راځي. بل دا لوکل الیکشن دی، لوکل باډیز دی او لوکل خلک دي نو بس ښه په ارام باندې راځي. وروسته به غرمې نه بعد انشاءالله بیا خوشګوار واقعیت یاره الحمدلله داسې خبره شته نه او تاسو ته پته ده چې دا 400 هغه پولیس دی چې د 2008 الیکشن هم کنټسټ کړی دی. دلته دی مطلب دا چې هغه ډیل کړی دی کله 2008 الیکشن کنټسټ کېده نو د پولیس هغه ډیوټیانې کړي چې هغې کې کم حالات و او بیا 2013 هم ستاسو مخکې دی نو د هغې په نسبت کې اوس وګورو سو الحمدلله حالات هم ډېر ښه دي او موږ سره مطلب دا دی چې یو خو زموږ خوشقسمتي دا ده چې صرف په یو تحصیل کې ده. هغه جنرال الیکشن کې خو موږ سره نفرې کمې بجې چې ټول ډسټرکټ کې نو زموږ د ټول ډسټرکټ چې کوم څومره مطلب دا دی چې مین پاورز دی مطلب سټرنټ دی نو هغه ټول موږ دلته یوټیلایز کړی دی نو بالکل موږ هغه یو قسم هر یو چیز برابر دی انشاءالله. داسې خبره بني موږ سیاسي خلک هم بیا په پولیس باندې ورځو نو کله داسې تورونه هم لګي حکومت هم دی داسې
هغه خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ الف خان شیرپور داسې دی که نه چې لمبرې خو دا دی چې سړی الله ته جواب دی اول خو چې د الله ته سړي غاړه ازاد دی نو بیا دې خبرو پسې نه ځي او مونږ چې وسپای کار دسې لړۍ زمونږ صرف او صرف سکیورټي سره کار دی زمونږ دې سره نه دی چې زمونږ نه یو پارټۍ سره افیلیشن شته نه دی یو پارټۍ سره زمونږ سپورټ شته نه زمونږ په دې کې څه انټرست شته چې یاره څوک وګټي څوک بیلي او که هر څوک دا الزامات لګوي نو هغه به د هغې مطلب دا دی چې څوک د چاپلې نه شي بندولی او نور مطلب دا دی چې نور په ګوته نه پټېږي. ډیره زیاته مننه کوم ډي اس پي عجب خان صاحب هم موجود دی او ګرانو کتونکو یقینا چې څنګه اس پي انویسټیګیشن صاحب خبر وکړه 2008 الیکشن بیا چې کوم دی نو 2013 الیکشن خو د 2024 الیکشن چې کوم دی دا تیر شوی کوم جنرال الیکشن دا هم د 400 پولیس چې کوم دی ډیر په پرامنه توګه او ډیر په ښه طریقه باندې سرته ورسو. نن چې کوم دی د ډي پي او نذیر خان دا یو بل کاوش دی او دا ورسره اس پي انویسټیګیشن چې په تنګي کې سچو پاتې شوی دی نو د تنګي لپاره یو ډیر بهترین چې کوم دی نو کار یې کړو او نن د هغوی په وجه باندې دلته کې سکیورټي کم پلان جوړ شوی دی نو ډیر زبردست جوړ شوی دی. زموږ چې څومره خویندې میندې الیکشن کې ډیوټۍ کوي بالکل پرامن اوسي خوشحاله دي اوسي مطمئن دي اوسي او خپل وټونه چې کوم دی نو دغې خلکو ته زموږ خواست دی چې روزه او وټونه واچوي نو دا به چې کوم دی نو ستاسو یو ډېره ښه کاوش وي چې څونه زیات پول شي هغه همره به ښه کس چې کوم دی نو مخې ته راځي. مننه.